چې الرجي باندې راشي هغه ځای سوځي او د هغې نه علاوه پړسوب کوي یا خارښ کوي او کله چې په بدن کې دننه وي نو حالت دغه شان خراب وي، الټی کېږي، ومیټینګ وي، نوزیا وي، د هغې سره سره نور داسې مسایل وي چې هغه مخې ته راځي. دا د څه د وجې جي؟ دا د الرجي د وجې. الرجي څه شی دی؟ هایپر سینسیټیویټي ده. هایپر سینسیټیویټي به انشاءالله مونږ وایو چې دا څه شی دی. ګوره هایپر مینز سیوا، سینسیټیویټي مینز حساسیت. زمونږ په دې بوډي کې یو خپل نظام دی، هغې ته امیون سیسټم ویل کېږي. دغه امیون سیسټم چې کوم دی نو دا دفاعي نظام دی او د دې باره کې ما یو ویډیو جوړه کړې ده. دغه دفاعي نظام زمونږ د بوډي خیال ساتي. مختلف بکټیریا شو، انټیجن شو، پیټوجن شو، د هغې سره سره وایرس شو، فنجای شو، دا ټول چې رادننه کېږي خو هغه زمونږ د سکن په ذریعې سره وي، خو زمونږ د خولې، خو زمونږ د پوزې په ذریعې سره وي او خو نه د بوډي په نور حصې سره وي. نو چې هغه رادننه شي نو زمونږ فرست، سیکنډ اینډ تھرډ لاین اف ډیفنس میکانیزمز موجود دي چې هغه بکټیریاز وغیره خرابوي، ختموي او دغه کې لرې کوي. ښه، اوس دې ته ویل کېږي امیون سیسټم، نظام دفاعي نظام د انسان یو فوج دی الله په دې انسان کې ایښی دی. خو اوس دا فوج چې کوم دی د امیون سیسټم په دې کې مختلف سیلز دي، لیمفوسایټ شو، د هغې سره سره مایکروفیج شو، ورسره یوزینوفیلز، بیزوفیلز، نیوټروفیلز شو او ورسره زمونږ ماسټ سیل شو. سیلز د ټولو نه ضروري چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. ګورئ، ماسټ سیل داسې یو سیل دی چې دا په د ټیشوز کې موجود وي، په مختلف ټیشوز کې، او کله چې دغه ماسټ سیل انټیجن راشي، الرجن سبسټانس راشي، نو دا هغه کیچ کړي او نورمالي دا ماسټ سیل هسټامین ریلیز کړي. دغه هسټامین کیمیکل ریلیز کول د دې دا کار دی. هسټامین څه کوي جي؟ ویزو ډایلیشن کوي، رګونه چې کوم دی، ویسلز چې کوم دی هغه کولاووي او د هغې سره سره دا زموږ دماغو ته سیګنلز رالیږي د هغې انفیکشنز د طرف نه. د هغې انفیکشنز د هغې په وجه باندې خارښ کوي، ایچنګ کوي. ښه، اوس دغه یو خبره شوه چې ماسټ سیل څه ریلیز کېږي؟ هسټامین. دویم ریلیز کوي بریجان پروسټاګلینډینز چې زموږ تبه سیوا کوي په هایپوتالامس کې. دریم ریلیز کوي سایټوکینز چې هغه زموږ نور سیلز چې کوم دي، امیون سیلز، هغې له سیګنل ورکوي چې هلکه راشه، پیتوجن راغلی دی او خوړل کوي، اوس بس دا مونږ خرابوي، نو لحاظه دا به اوس مونږ ختمو د دې مخې نه. نور سیلز د سیګنل ورکوي سایټوکینز. دا د سایټوکینز مختلف فیملیز دي، انټرلیوکینز شو او مختلف نور شو. اوس د ماسټ سیلز کوم دي چې دا امیون سیلز دي، مایکروپیجز کې موجود دي. پر کیوبیک ملي لیټر کې اباوټ 2000 نه واخله تر 450,000 پورې سیلز موجود دي، دا ډېر واړه وي نسبتا. او ښه، اوس دا ماسټ سیل خو مونږ ووایو د دې نه هسټامین ریلیز کېږي. هسټامین کیمیکل دی او دا کیمیکل چې کوم دی دا زموږ ویزو ډایلیشن کاز کوي. پوه شولې؟ د دې لپاره انټي هسټامین ډرګز یوز کېږي چې دا هسټامین بلوکرز ورته ویل کېږي او هغه زموږ د هسټامین ویز چې کوم دی د هسټامین چې په څه وجه باندې سیکریټ کېږي هغه ویز هغه لارې بلاک کړي په ماسټ سیلز کې. ښه، اوس خبره ختمه شوه. مونږ دا وپېژندل، مونږ ماسټ سیلز وپېژندل. ماسټ سیلز نه هسټامین ریلیز کېږي. اوس ډنډرایټک سیلز هغه امیون سیلز دي چې زموږ په سکن کې پاتې کېږي. ښه، اوس ورته ویل کېږي چې الرجن سبسټانس شو. ګوره، زموږ هایپر سینسیټیویټي زموږ د الرجن سبسټانس نه راځي. داسې مخصوص خلک وي چې د هغوی د یو شي نه الرجي وي، د پولنز نه الرجي وي. پولنز هغه شی دی چې کله په بهار موسم کې یا سپرلي موسم کې چې کوم دی دا ونې دوباره ریپروډیوس کېږي، خپل ریپروډکشن کوي، نو دا میل ریپروډکټیو سیسټم چې پرې ونه کې کوم دی پرې پلانټس کې هغه یو قسم له پولنز ریلیز کوي، هغه پرې هواګانو کې تېرېږي، د هواګانو په چپو سره، د مچو په خپو سره او دغه شان د انسیکټس چې کوم د هغوی په وجه سره دا د میل نه فیمیل طرف ته هغه سپام سیلز منتقل کېږي. خو دغه پولنز چې کوم دي دا په هوا کې ځي او دغه هوا کې چې دا پولنز ګرځي نو دا بیا د دې پولنز نه سپیسیفیک پولنز وي چې د هغې نه د خلکو الرجي وي. د دوړو نه، د ډسټ پارټیکلز نه، د مختلف خوراکونو نه، پی شو، د هغې سره سره انډې شولې او د څومره چې ډیری پروډکټس دي یا زموږ چې کوم سی فوډز دي، مایان وغیره شو، دا ټول د دې نه چې کوم دی الرجي کېدی شي. دې ته ویل کېږي الرجن سبسټانسز. الرجن سبسټانس هغه وي چې د هغې خلاف زموږ په باډي کې انټي باډیز موجود وي. دې ته ویل کېږي الرجیک سبسټانسز. اوکې شو که نه جي؟ دا الرجیک سبسټانس شو. انټیجنز هم د الرجیک په شان دی. انټیجنز کې بیکټیریاز، پیتوجنز وغیره ټول راځي. خو الرجنز داسې سپیسیفک پارټیکلز وي یا فوډ پارټیکل وي یا پولن وي یا ډسټ وغیره وي، دوړه وغیره وي. لیکن کوم چې دا انټیجنز دي نو دې کې بیکټیریاز، پیتوجنز، وایرسز هر یو شی انکلوډ دی. نو دا انټیجنز
او الرجنز هغه سبستانسز دي چې دا زمونږه ایمیون سیلز اکټیویټ کوي. هغه راپاسي چې بس فوج راپاسي چې لکه راپاسي او سراغلي دي پوه شو. دا اکټیویټینګ سبستانسز اکټیویټینګ ایمیون سیلز ورته ما وویل. ها اوس ټریګرینګ اف سیلز ګوره جی د دې سیلز ټریګرینګ څنګه کیږي، ټریګر کیږي څنګه، اکټیویټ کیږي څنګه. د ټول نه مخکې خبره به خدا وکړو چې هایپر سنسټیویټي کې څه وشي زمونږ چې دا ایمیون سیلز دي دا هایپر سنسټیویټي شو کی، یعنی دا زمونږ په بدن کې مختلف فورن پارټیکلز پرېږدي او زمونږ په بدن پر خپل سیلز باندې پر ټیشو سیلز باندې لګیا شي هغه خرابول شروع کی. دا ایمیون سیلز کوم چې زمونږ فوج دی په بدن کې هغه زمونږ په خپل سیویلین سیلز باندې شروع واچي هغه مړه کول شروع کی، هغه خرابول شروع کی او هغه انفیکټ کول شروع کی چې داغه فوج باندې هایپر سنسټیویټي راځي او مختلف انفیکشنز مخه ته راځي او یو غټ حساسیت او الرجیز مخه ته راځي. ګوره تاسو به د اناپایلیکټیک شاک لیدلی دی، جټکا اناپایلیکسس एकदम چې وسړی را پریوځي یو جټکه وشي او داغه بیهوشي راشي، اختیار شي، مختلف مسایل ورته راځي، سپینه خوله پرې راشي یخه او داغه سره سره داغه سکین ډیر زیات یخ شي، ټمپریچر ډاون شي، داغه سره داغه بلډ پریشر ډاون شي. دا یو شاک دی، یو جټکه ده او دا هم د ایمیون سیلز په باندې راځي چې کله دا هایپر سنسټیویټي شو کی د بکټیریاز یا پیتوجنز د راتلو په باندې. ها اوس ټریګرینګ اف سیلز څنګه کیږي؟ کله چې زمونږ د ایمیون سیلز ته پیتوجن راشي، بارن پارټیکل راشي یا الرجن راشي نو دا ټریګر شي. څه ټریګر شي؟ اول خو ورته پته نه وي چې څه راغلي دي، لیکن چې څنګه د الرجن سبستانس خو زمونږ د خولې په ذریعه سره، خو زمونږ د معدې په ذریعه سره او خو نه زمونږ د لنګز په ذریعه سره او خو د سکین په ذریعه سره د الرجن سبستانسز راځي چې دا کله راشي نو د بوډي ته پته ولګي چې او اوس راغلي دي او څه راغلي بچانو الرجیک سبستانس راغلي. د ټولو نه مخکې چې کوم اکټیویټ کیږي هغه ته ویل کیږي انټیجن پریزنټینګ سیل کې اے پی سی ورته ویل کیږي چې دا زمونږ په سکین کې موجود وي او د بدن په نورو حصو کې هم موجود وي، په لنګز وغیرہ کې. دا انټیجن پریزنټینګ سیلز هغه الرجن کیچ کی په ځان کې اخري دغه د دې د بیا مختلف هغه په منځ دوه کې ټوکلي کې او دا هغه چې کوم ټوکلي دی هغه په سیل سرفیس باندې په خپل سرفیس په خپل بار علاقې باندې ولګي چې لکه دا ز پریزنټ کی ټول علاقې ته نور ټول باډي ته ایمیون سیل سے پریزنټ کی نو هغه انټیجن پریزنټینګ سیل سو کیږي. انټیجن چې کوم دی کوم الرجیک سبستانس سے هغه پریزنټ کی ټول ایمیون سیلز ته نور ته چې څنګه هغه پریزنټ کی نو د انټیجن پریزنټ سبستانسز نه ډایرکټ چې زمونږ TH4 ټي هیلپر سیلز چې کوم دی هغه اکټیویټ شي او هغه ریلیز کی سایټوکینز او سایټوکینز ما تاسو څه ویلو چې هغه سبستانس دي، هغه کیمیکلز دي چې هغه زمونږ نور ایمیون سیلز اکټیویټ کوي چې راشه کسر راغلي دي. پوه شولې؟ اوس هغه چې کله سایټوکین اکټیویټ کوي نو زمونږ په بوډي کې بیا څه وشي؟ میکروپیجز اکټیویټ شي، میکروپیجز پلازما سیل ته واوړي او د پلازما سیل دا کار دی چې دا به انټي باډیز پروډوس کوي او انټي باډیز هغه سپیسیفیک شی دی، هغه سپیسیفیک کیمیکل دی چې دا به څه کوي جانا؟ دا به د یو انټیجن خلاف اکشن اخلي او هغه سپیسیفیک طریقې سره په مخصوص طریقې سره، یعنی چې کوم انټیجن وي د هغې لپاره به سپیسیفیک انټي باډي وي نو دا انټي باډي پروډیوس شي د پلازما سیل په ذریعې سره، خو چې دا کله اول ځل الرجیک سبستانس راشي. په دویم ځل چې کله الرجیک سبستانس راشي نو دغه انټي باډیز پروډیوس شوي او دا د ماست سیل په د سیل ممبرین باندې لګېدلي وي او څنګه چې دا د ماست سیل په د سیل ممبرین لګېدلي وي خو چې دا څنګه د الرجیک سبستانس راشي ماست سیلز ته پته ولګي په دې انټي باډیز باندې کینی هغه الرجیک سبستانس نو بس ماست سیل ډي ګریډیولیشن وشي، ماست سیل اوچوي او د هغې نه په هیسټامین دومره ریلیز شي، دومره هیسټامین چې کوم دی هغه انفلمیټري او ویزوډایلیټر دی، دا یو کیمیکل هیسټامین एकदम دومره مقدار کې ریلیز شي چې اناپایلیکټیک شوک راشي یا زیاته الرجي راشي. خو لوکلایزډ هیسټامین ریلیز شو په یو ځای کې، په یو علاقې کې د یو زخم په دغه سره یا په یو ځای باندې مچۍ چیچلې هلته هیسټامین ریلیز شي، خو چې एकदम ریلیز شي دومره سور شي، دومره راوپړسېږي، اټ مینس چې ستاسو الرجي ده نو چې څومره هغه راوپړسېږي نو دغه راپړسېدل څه دي بېچانه دلته د هیسټامین یو کار دا دی چې دا به زمونږ بلډ ویسلز رګونه دي هغه ډایلیټ کوي، هغه غټوي نو اینه به پکې زیاته راځي. دویم هغه پرمیبل کوي، یعنی کې هغې کې سوري جوړوي نو د هغې په وجه باندې هغه پلازما فلویډ چې کوم دی هغه به بار طرف ته راځي، د ټیشو کې به اکیومولیټ کېږي، د هغې په وجه هغه ځای راوپړسېږي او هغه ځای سور شي او
دا کم چې هیسټامین دی نو دا زمونږ غ نرف سیلز هم اکټیویټ کوي دا غي په وجه باندې سوشي دغه نرف سیلز چې اکټیویټ شي نو دا خارخ چې کم کیږي نو دا د انفیکشن هم د دې په وجه باندې کیږي ها نو دغه هیسټامین ریلیز شو او هیسټامین په هاي مقدار کې ریلیز شو ځکه چې ماست سیل وډزیدو کم حالت کې چې ماست سیل وډزیږي ماست سیل ډیګرینیولیټ شي هغه اوپلسیږي هغه خراب شي ختم شي او دومره یو دماکو کې چې هغه خپل دنه چې څومره هیسټامینز دي کیمیکلز دي هغه ریلیز کی نو دې پروسس ته ویل کېږي هایپر سنسټیویټي اوکې شو دې له اوس مونږ رالو جی نو دا الرجي شولا دا ټول دغه دي هایپر سنسټیویټي څلور قسمه دي ټایپ 1 2 3 and 4 اول ټایپ چې کوم دی زمونږ اناپایلکسس اناپایلکټیک شوک چې ما وسوي زمونږ الرجي چې دا څومره چې الرجیز دي ما چې وی خو د سکین وی خو د هر ځای وي ها زمونږ چې کوم تبه وغیره دا ټول زمونږ په هایپر سنسټیویټي کې راځي ها دویم کوم چې ټایپ 2 هایپر سنسټیویټي دا نو هغه زمونږه سایټوټاکسیک هایپر سنسټیویټي دا یعنی هغه سنسټیویټي چې هغه به زمونږ سیل میډیټډ وي سیل میډیټډ بنوي هیومرل میډیټډ بوي هر هغه سره چې کوم دریم ټایپ دی نو هغه به هم دغه شان وي ایمونوګلوبین جی او ام به پکې او دغه سره کمپلیمنٹ سیستم به پکې پروډوس کیږي او هغه به اکټیویټ کیږي دغه شان سلورم نمبر ټایپ چې کوم دی نو هغه سیل میډیټډ دا یعنی چې هغه کې به ټي سیلز ډایرکټ اکشن کوي نو په دغه ټي سیلز کې به چې کوم اکشن کیږي دغه ټي سیلز به چې کوم اکشن کوي دا سیل میډیټډ شولا ګورا تاسو په دې دوه ځان پوي کې یو هیومرل امیونټي دا هغه امیونټي چې هغه ټول پروتینز مالیکولز زمون په پلازما فلویډ کې موجود وي هغه فلویډ چې هغه د آر بي سیز نه علاوه دی سیلز نه علاوه دی او سیل میډیټډ امیونټي هغه امیونټي دا چې هغه په سیلز کې دنه وي او سیل په سرفیس باندې به جوړ شي وي څومره چې انټیجنز دي څومره چې انټي باډیز دي او دغه علاوه پلازما پروتینز دي نور څومره کمپلیمنٹ سیستم دی هغه په هیومرل امیونټي کې راځي او څومره چې امیون سیستم سیلز دي هغه په سیل میډیټډ امیونټي کې راځي او دا سیل میډیټډ امیونټي سپیسیفیک امیونټي دا ها اوس به وګورو نو مونږ د دې ټایپس مونږ وې چې څلور قسمه ټایپس دي ډیوریشن ګورا څلور قسمه ټایپس کې دا کم چې اول د الرجي یا دغه دا ډایرکټ راځي زموږ بدن کې په سکندونو منټونو په حساب سره بس یو شی ته وخوري یا یو شی ته تیر کې ډایرکټ الرجي راشي ډیوریشن کې خا خدا څلورم ټایپ یو ګورو نسل دوه درې ورځې بعد راځي 72 غنټه 80 غنټه پس راځي ځکه چې دا سیل میډیټ کیږي په دې کې سیل اډاپټیشن پرې کیږي خا ریکوري دې څنګه دی دا دوه درې قسمه خو ډېر اسانه سره کیږي لیکن اخرنه چې کم دی نو زمونږ ګردې فیل کوي شي زمونږ مختلف غټ انفلمیشنز او کرونیک انفیکشنز کاس کوي شي دا غي په باندې مونږ ته نور زخمونه راولي ټریټمنټ علاج پرماننت علاج موجود دی د الرجي او انجکشنز به ویکسینز به مختلف دغه به ها اوس مورټیلیټی ریټ چې کم دی نو مطلب دا دی چې د دې نسومره خلک مري نه about په 10 لاکو کې دوا یا درې کسان د الرجي د وجې د هایپر سنسټیویټي د وجې کم چې نورمال الرجي د هغه د وجې خلک مري ها اوس موربیډیټي ریټ دا دی چې مختلف بیماری او مختلف کرونیک انفلمیشنز په بدن کې راولي دا غي سره کنفیوژن باندې موږ سره شو په دې بل خبرو کو چې هایپر سنسټیویټي هغه پروسس دی هغه اکشن دی چې کله زمونږ ایمیون سیلز په زیات مقدار سره اکټیویټ شي او به انتها خپل کار شروع کی او هغه زمونږ د بدن خپل سیلز خوړل شروع کی د ته ویل کېږي هایپر سنسټیویټي او دغه هایپر سنسټیویټي زمونږ په بدن کې د الرجیک سبستانسز یا د انټیجنز په مقابله کې جوړیږي کله چې موږ الرجن سبستانس ته مخامخ شو یا انټیجنز ته مخامخ شو نو زمونږ هایپر سنسټیویټي زیات حساسیت محسوسيږي ان شاء الله موږ سپیسیفیک خبره کوو د الرجي په اړه کې چې هغه یو ویډیو دا ما هایپر سنسټیویټي د هغه میډیکل سټوډنټس لپاره او دا غنه علاوه کوم چې د سکول سټوډنټس دي هغه لپاره من جوړ کړل جنرالایزډ هم کته شي او د دې څخه فائدہ حاصل کړي ځکه چې زموږ مختلف ماحولو کې مختلف خلکو ته هایپر سنسټیویټي سکیږي لیکن موږ ته رسونه نو لہذا امید کوم چې څه به تاسو حاصل کړی وي